السلام علیکم دا پښتون ډیجیټل دی زیم شیراز احمد شرازي په نن پودکاسټ کې به مونږ خبرې کوو د خیبر پښتونخوا ځوانانو حوالې سره. په خیبر پښتونخوا کې یوت ته موقع ولې نه میلاویږي او که میلاویږي نو کومه کومې مواقع دي بیا چې یوت ته موقع میلاو شي نو هغوی څه کولی شي. دغه شانې مونږ به په وایلنس باندې خبرې کوو، مونږ به په نیشنل هیریټیج حوالې سره خبرې کوو. مونږ به خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې ولې ګورنمنټ چې کوم خپل رول دی هغه نه پلی کوي او ولې هلته کې اوس هم چې کوم ایشوز دي هغه سالو نشته. هلته کې د اپریشن خبرې روان دي، هلته کې بدامني ده. دغه شان هلته کې که مونږ ګورو کرپشن سکینډلز دي. په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره په ننني پودکاسټ کې یو قابل قدر ځوان، هغه ځوان چې کوم په مختلف چوکو باندې خپل ذمهداریانې ترسره کړي دي. نن سبا هغوی د خیبر پښتونخوا اډیشنل ډایرکټر جنرال دی کاونټر اینډ وایلنس. دغه شانتې هغوی د نیشنل هیریټیج چې کوم اډوایزر دی هغه هم پاتې شوی دی او دغه شانتې هغوی د سابقه وزیر اعلی اډوایزرو فارن انویسټمنټ حوالې سره ما سره محمد کاشف ارشاد خان صاحب موجود دی په ننني پودکاسټ کې. سره ډېرې مهرباني ستاسو د قیمتي وخت لپاره. په دومره کم عمر کې دومره زیاتې چوکۍ سنبال کړي دي، څنګه پاسبل ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه، ډیره مهرباني شیرازي صاحب. دا بس الله پاک طرف نه دی هر څه چې دی او الله پاک دا موقع موږ ته راکړی دی او زموږ د ملک په وجه دی دا هر څه چې دا ملک دی، دا زموږ صوبه ده، دا زموږ خطه ده او دې کې زموږ د خپل خلک دي. نو دا مواقع چې څوک څه کوي نو ایفرټس پټ کوي نو هغې دې ځایونو ته رسي او مواقع ورته موجود دي. نوجوانانو ته هم لکه موږ خپله کم ایج نه الله پاک موږ ته دا مواقع راکړي او دغسې دا مواقع چې دي دا باقي نوجوانانو دپاره هم اوپن دي. زموږ په دې ملک کې شته، لکه تاسو ته وګورئ خپل د کم عمر کې د ینګ ایج کې تاسو د مقام ته دلته را رسېدلي دا دغه د دې ملک په وجه او دلته چې کوم اپورچونیټیز نوجوانانو ته اویلیبل دي د هغې په وجه دي. صحیح. کاشف صاحب لږ به د خیبر پښتونخوا والي سره خبرې وکړو. ستاسو تعلق هم هلته نه دی، تاسو سابق وزیر اعلی سره د فارن انویسټمنټ حوالې سره اډوایزر هم پاتې شوي یې او ولې د پښتونخوا مستقبل تبدیل نشو؟ ولې خیبر پښتونخوا یو ماډرن صوبه جوړه نه شوه؟ خیبر پختونخوا despite various facts and reasons like as compared to other provinces of the country پنجاب په حساب سره چې موږ ګورو نو ترقی کې سلو دی او ترقی شوې ده بتدریج هر ټینیور کې، چاہے هغه د اکرم دورانی صاحب حکومت او چاہے هغه د حیدر ہوتی صاحب حکومت ہو، چاہے هغه د پرویز خټک صاحب حکومت ہو، چاہے هغه د محمود خان صاحب حکومت ہو، چاہے هغه د علي امین صاحب ہو، اوس موجوده وزیر اعلی صاحب حکومت. لږه ډیره کته بره دا سیزونه دي او د خیبر پښتونخوا په ټولو چیف منسټرز کې چې څومره هم دا ما تاسو ته شمېر کړل they have contributed for the province to some extent. دا نه ده چې هلته سم نه دي شوي، هلته ډېر څه شوي دي خو ایز کمپیر ټو چې موږ کله کمپیریزن کوو د ډیولپمنټ ان پنجاب نو هغې حساب سره کم شوي دي او زموږ وزیر اعلیګان چې څومره هم دا ما تاسو ته شمېر کړل د دې دا کمټمنټ هم د دې دا خواهش هم چې دا کار دی وکړي، دا د ډیولپمنټ سایډ باندې دا صوبه لاړه شي. لکه دې کې څه مسله یا څه دغه نه و مسایل چې دي هغه په فیډرل لیول باندې یا نیشنل لیول باندې چې زموږ کوم د صوبې انګیجمنټ دی سنس 2013 هغې کې مسایل دي. هغه انګیجمنټ طریقې کار هغه مختلفه ده. لکه سیاست ځان ته یو شی دی او حکومت ځان ته یو شی دی. نو سیاست کول پکار دی خو حکومت هم کول پکار. نو دا چې کله مکس شي نو بیا مسایل جوړیږي او دا مسایل چې دي لکه کله چې دی صرف 2008 نه 2013 پورې کوم حکومت و هغه د ANP والو حکومت ولته او پیپلز پارټي ورسره وه او فیډرل کې د پاکستان پیپلز پارټي او ANP حکومت و نو they were partners and federation as well as over there. هغې نه مخکې د دورانی صاحب والا چې that was opposition. دغسې چې بیا 2013 نه 2018 پورې ګورئ نو هلته opposition, they were opposition in the federation and they were in government and KP. نو بیا هغه چې کله تاسو په اپوزیشن کې نو هغه پالیټکس ځان ته پکار وي او ګورنمنت ځان ته پکار وي نو هغه
چې کم مونږ اپوزیشن ټینیوز زمونږ تیر شلل هغې کې مونږ مسایلو شکار شو چې فیډریشن او باقي صوبې هغه مخې ته لاړې اینډ زمونږ صوبه خو د 18 نه پس خو په مرکز کې هم د پی ټی آی حکومت و، په صوبه کې هم د پی ټی آی حکومت و، بیا هم دومره څه کار نه لري شوی چې څومره کول چې پکار څومره کول پکارو. بالکل ګوره دا اکثر خلک خبره کوي چې کې پی کې یونیورسټیانې جوړې نه شوې یا دا هغه، نو هغه خلکو کم علمي وي. لکه صرف په سوات کې 4 یونیورسټیانې محمود خان صاحب جوړې کړي دي په دغه ټینیور کې، او دغسې هغې چې کم انډرسټینډینګ او فهم مطابق کولی شو هغې کړي دي. خو کله چې عمران خان صاحب خپله پرایم منسټر ناست و نو هغه دا خلک هغه ته سی ایم صاحب څه ویلی نه شو چې بی مونږ ته دا پکار دی یا دا پکار دی. نو په هغې وجې باندې هغه چې څنګه پارټي چیرمین ډیسیژنز و هغې پې لبیک ویلو، نو هغې په وجه باندې لکه خیبر پښتونخوا ته د هغې حصې په حساب کم ریلیزز شوي دي ایز کمپیر ټو دی ادر پروونسز فرام نیشنل فاینانس کمیشن. صحیح هو چې کوم چې هغه وخت کې کاشف صاحب کوم منصوبې وي خان صاحب خو ډېر ښه ویژن و، لایک بلیون ټری سونامي پروجیکټ موږ وګورو، دغه شانتې موږ هغه هایډرو پاور پروجیکټس وګورو، بیا دغه شانتې صحت کارډ یا ایجوکیشن کې چې کوم ریفارمز وو. خو د هغې نه پس چا پې هم څه کار ونه کړو. لکه زموږ علاقو ته چې کوم هغه هایډرو پاور پروجیکټس دي هغه تباه او برباد پراته دي. دغه شانتې بلیون ټری سونامي پروجیکټ موږ خبرې وکړو ته کې په ځنګلاتو باندې اور لګي هر څه تباه او برباد شو. ولې د خان هغه ویژن چې کوم دی هغه صوبایي حکومت یا پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډرشپ دی هغوی نه پورټرې کوي مخې ته؟ ګوره جی یو وی چې په سنټرل لیول باندې یو ویژن ورکول، یو وی د هغې لپاره یو ښه امپلیمنټیشن دپاره ټیم. نو چې کله ویژن او د امپلیمنټیشن فریم ورک دا یو بل سره سینکرونایزډ نه وي نو کار نه کیږي. لکه سوچ خو زه هر لیول پورې کولی شم خو هغې ته عملي جامه پهناول ضروري وي که نه. زه اوس ویم چې 10 بلین ټریز زه لګوم او ما څه کار کړی نه وي، لکه چې بھائی 10 بلین ټریز هاو مچ دے ول کاسٹ او کم ایریاز کې کم ټری لګول پکار دی، هغې ته د اوبو څومره ضرورت دی، لکه هغې یو فیزیبلیټي پکار ده. بیفور سټارټینګ ا پروجیکټ وی شوډ میک ا فیزیبلیټي چې ویدر دس پروجیکټ از فیزیبل اور ناٹ، او په کم ځای کې چې موږ هغه پروجیکټ کوو هلته موږ ټیسټینګ کړی دی، د سوایل ټیسټینګ کړی دی، هلته آیا دا بوټي پیدا کېدی هم شي یا نشي پیدا کې دا موږ کړی دی. لکه زموږ سټډي پکار وکړه نه اکراس دی پروونس چې کم ځای کې کم بوټی لګېدی شي او کم ځای کې لکه ډراوټ څه پوزیشن دی، بارانونه به وي یا به نه وي، که باران نه وي نو څنګه به ورته اوبه ځي، دا پوره یو میکانزم دی، هغه اول ډیسایډ کول پکار و. تاسو د بټاګرام خبره وکړه، زه به تاسو ته یو قصه وکړم. راقب شاه صاحب د زوی واده، نو زه آی واز انوایټډ اوور دیر او زه هلته لاړم. نو هلته یو کس راته ووایي چې سر زه د دغې سره تعلق لرم واټر مینجمنټ سره د صوبې د بټاګرام او زموږ پروموشنز نه دي شوي اوور د پاست 13 ایئرز. ما ورته ووایي چې په بټاګرام کې واټر مینجمنټ محکمه هم شته یا نو ما ورته ووایي چې ته راته دا ووایه چې په بټاګرام کې واټر ریسورسز کم ځای کې دي او څومره دي. نو هغه ته هېڅ پته نه وه. بیا ما ورته ووایي چې تا ته پته ده چې دا نندیاړ خوړ چې دی دې نه ډایرکټ بره شملۍ نه یلو نه دا اوبه دې خوا اخوا روانې دي او دې سره کم ایکالوجي ده د دې پوره د نندیاړ خوړ د دې ایریې هغه ډسټرب شوه. دا د چا کار و؟ دا د واټر مینجمنټ کار و. ډپټي کمشنر بالکل دې کې هېڅ هم نه شي کولی، نه اسسټنټ کمشنر کولی شي چې هغه د فیصله وکړي چې بره نه اوبه د ځای راوړو. تاسو باندې هغې ایکولوجیکل سټډي کوئ چې آیا دا اوبه چې دلته ډایرکټ لاړې نو دلته لاندې دې باندې ډیپنډنټ چې څومره هم هایډرو پروجیکټس دي، هایډرو پاور او دغسې چې کوم اګریکلچر دی هغه خو نه ډسټرب کېږي. نو په هغې باندې څه سټډي نه وه اینډ د پیپل دے ټوک اوور آل دس واټر فرام دی بیس آف دی ماونټینز. هغه خوړې راته و چې بټاګرام پول باندې تاسو ځئ نو په نندیاړ کې څه پوزیشن وي هغه. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې دا د واټر مینجمنټ کار نه و چې دوی دا سټډي کړی وی او دا ډپټي کمشنر ته یا اسسټنټ کمشنر ته یې ویلی او پبلک هیلث انجینرینګ ته چې یو کین ناٹ ټیک دس واټر فرام دیر. ګورئ دا خوړ صفا ساتل دي، د خوړ صفایي او دې کې چې کم ګند راځي هغه سټاپ کوئ. نو کم ځای ته چې اوبه راځي هلته نه د ځان ته خېجئ که نه. لکه اوس بډګرام کې د اوبو ضرورت دی نو چې کله بډګرام ته دا اوبه راورسي نو هغې خوړ نه دي اوچتئ په موټر او ټرباینز باندې
صحیح ده برنه ډایرکټ راوصلل او پوره ایکولوژي ډسټرب کول ستاسو اګریکلچر ډسټرب کول هایډرو پاور پوټنشل ډسټرب کول دا سدي لکه زمونږ محکمې چې کم کار کوي دا جی زبه ویما چې رائټ پرسن فار د رائټ جاب نوی او زمونږ دا ټول مسایل دي تھرو اوټ ایوریویر ایون ان د فیډریشن ایون ان د پروونس ایوریویر مونږ ته صحیح کس we don't have the people to operate on operational level. صحیح تاسو په کاونټر وایلنس باندې هم ډېر کار کوئ زه ګورم اکثر په یونیورسټیانو کې سیمینارز وي ورکشاپ وي هلته کې ځئ په خیبر پښتونخوا کې ولې دغه وایلنس کمیږي نه هغه چې هر طریقې سره وایلنس وي ګوره جی کله چې موږ د وایلنٹ ایکسټریمزم او ټیرریزم خبره کوو نو د دې یو څو فیکټرز دي هغه فیکټرز کنټریبیوټ کوي د وایلنس طرف ته او چې کله هم هغه فیکټرز په ګراوند باندې اویلیبل وي نو هغې ته وایي ډرایورز آف ریډیکلایزیشن اینڈ وایلنٹ ایکسټریمزم نو هغه ولنریبلیټیز سیوا کی د پبلک او کم چې ټیرریسټ فورسز دي یا کم چې په سوسایټي کې امن او امان ډسټرب کول غواړي هغې ته هغه ولنریبلیټیز معلومې وي هغه خلک چې کم ولنریبل وي هغه ټارګیټ کوي او ځان ته یې اړوي نو زمونږ صوبې کې لکه گورننس مسایل شو دغسې چې کم باقي کم ډیولپمنٹ سیکټر کې موږ ډیولپمنٹ کې بیکورډ پاتې شو دغسې مرج ډسټرکټس تھرو آؤټ لکه 1979 نه والی تر اوسه مسلسل په ټراما کې دا زموږ سوسایټي پاتې شوه که نه دې ته وایي چې څه وایي ورته پوسټ کانفلیکټ ټرامیټک ډسارډر ٹھیک شو نو هغه داسې خلک دي چې دی آر ولنریبل اینڈ د پیپل اراؤنڈ د ورلډ چې کم د پاکستان خلاف دي کم پاکستان خلاف ایجنسیانې کار کوي هغه د خلکو باندې کار کوي اینڈ دے further radicalize them and bring them at par with their thinking صحیح ده او بیا دغه خلکو لا دا زمونږ ریاست خلاف استعمالوي this is what is happening او تاسو نه زیات په دې څیز څوک پوهیږي چې نن سبا خو ډیجیټل میډیا او څومره هم چې سایکولوجیکل اپریشنز کیږي هغه تھرو ډیجیټل میډیا کیږي تھرو سوشل میډیا کیږي نو په سوشل میډیا باندې یو پوسټ راشي nobody bothers to check the authenticity of that post او فردر دا سیزونه کیږي نو چې مونږ ګورو لکه کم گریونسز دي د خلکو هغې باندې دا خلک کیپیټلایز کوي گریونسز خو دي جینون گریونسز پیپل هیو لکه ډیولپمنٹ نه دی شوی دس از ا گریونس اینڈ دس از ا جینون گریونس دغسې انامپلایمنٹ دی دس از ا گریونس اینڈ دس از ا جینون گریونس چې کم پولیټیکل ګورنمنټس ته سالو کولو ضرورت دی چې کم هلته حکومت دی د هغې ذمہداري ده چې هغه د ګورننس ټیک کي هغه د روډونه جوړ کي هغه د انفراسټرکچر جوړ کي هغه د لارې جوړې کي هغه د خلکو ته امپلایمنٹ اپورچونیټیز ورکي دا خو د ریاستي ادارو کارونه نه دي لکه سیکیورټي ایجنسیز دې سره سویمه ده که نه خو چې بیا دا معاملات نه وي نو الټیمیټلی خلک زی او they use them against the security institutions so staso au zamung da zimmedari da چې we try to tell the people that this is not the fact actually zamung mung khpala laga gore چې سمره هم MPAs دي MNAs دي یا سمره هم خلک په گورننس رژیم کې ناستي په سرکاري پوسټونو باندې ناستي اخو امریکا او یورپ نه راځي زم خپل خلک دی نو اغي اونرشپ پکار دی چې they should own the province and once they own they start delivering for the province and once they will deliver نو دا ټول مسایل به حل شي ګورم موږ مختلف علاقو کې ګورو لکه زه تیره ورځ تللی وم خیبر علاقې ته هلته کې هم دغه تاسو چې کوم ایشوز وي دغه ایشوز هلته کې دي لکه چې نه هلته کې سیول ایډمنسټریشن شته نه هلته کې پولیس شته نه هلته کې سکول نه شته نه هلته کې کالج شته او زیاتره خلک چې کوم دی هغه ادارې بلیم کوي ستاسو محکمه په دې پوره سینیریو کې څه کار کوي تاسو څنګه د خلکو جی ستاسو چونکې زموږ محکمې لا ډایرکټ هیډ کوي ایز چیئرمین آف دی بورډ آف گورننس چیف منسٹر او باقی چې کم زموږ لکه پولیس ہوم ډپارټمنټ higher education department, law department او دغه سي provincial assembly female representative دغه سي academia نو زمونږه محکمه چې دا they are working and we have already drafted a 5-year strategic roadmap to prevent and counter violent extremism and to make the province a resilient and prosperous
place. Mung peace tagging pa hawale sara kar ko. We want to peace tag all development initiatives. Aw daga se je samram departments di like a social welfare department show, awqaf hajj department show, daga se elementary and secondary education department show, higher education department show, health department show, police show, special branch show, aw zamung baqi che kam intelligence spectrum de aga idare shoy together. Right? This is whole of the system and whole of the society approach. No, whole of the system and whole of the society, once they join hands together, the toll masail bahal shi. And we have almost drafted it will get finalized and approved by the Board of Governors. The 5-year roadmap de the roadmap ki 5 pillars di the agilande we have already started the strategy to prevent and counter violent extremism in coordination with almost 9 departments of the province. صحیح. تاسو خبرې وکړل چې روډ میپ هم تاسو جوړ کړی دی، ورته کار روان دی، خو موږ اکثر ګورو چې کله هم د پاکستان تحریک انصاف ورکرز راځي اسلام آباد طرف ته، هغې کې زیاتره یوت وي او دلته چې څومره هم وایلنس کېږي هغه کې هغه یوت چې کوم دی انوالو وي. ولې د دغه ځوانانو د دغه نوجوانانو کونسلینګ اوسه پورې ونه شو چې هغوی دلته کې راشي او بیا د یو کس رهایه دپاره هغوی دلته کې دومره کارونه وکړي؟ ګوره دا we should know and we should understand لکه چې زمونږ highest level باندې په هر ځای کې چې څوک هم ناست دي هغه او په یو عام انسان we are same in the eyes of the constitution and law او زمونږ status is same. لکه یو سړی دی هغه که د پارټي لیډر دی، یو سړی دی که هغه چیف منسټر دی، یو سړی دی که هغه څه کاروبار کوي، یو سړی دی که هغه هر څه کوي، they are same as far as the law and constitution of the country is concerned. Our status same day. Once we all are having same status, no zamung the tolo towards the state yo so responsibilities hum like among tolo mar khabara kau che sada hak ithe rak rights khabara kau ko mung kalam da na wayu che bhai rights are accrued once you have performed your responsibilities. like nana pore das shawi di che yo sade de nokarai tanazi like شیرازی صاحب دی دا پودکاسټ نه کوي او وایي د جماعت تنخواه راکا، لکه چې پودکاسټ تاسو خپل دلته نه کوئ and you don't anchor the program نو تاسو حق جوړیږي چې تاسو ته د تنخواه ورکړی شي. دغسې ریاست چې وي دا د خلکو مجموعي ایفرټس سره جوړیږي او موږ ټول یو ځای چې تر څو کنټریبیوټ کوو نه نو ریاست نه جوړیږي. او دغه سوچ دی چې لکه څنګه چې شیرازي صاحب دی یا بل یو دی یا دریم دی یو عام نوجوان دی، فهد دی، شیراز دی، anybody from خیبر پختونخوا، هغه را حق دی د پرایم منسٹر جوړېدو، چیف منسٹر جوړېدو چې څومره د شهباز شریف صاحب دی، چې څومره د زرداری صاحب دی، چې څومره د عمران خان صاحب دی یا سہیل افریدی صاحب دی. نو موږ دا وایو چې دا نوجوان نه دی، they should build their selves. لکه everybody لکه we should not become چې که زه نه یم نو دا ملک به تباه شي. زه خپله خبره کومه لکه we are not you know موږ داسې نه یو چې موږ نه بغیر به دا ملک نه چلیږي. every individual is having the same level, the same thinking and approach and opportunities as far as the law and the constitution of this country is concerned. لکه پکار دا چې موږ پرایمری سیکنډري ټرشري لیول باندې خپل دا سوچ کوو چې دا ملک هم جوړول دي او خپل سیاست هم کول دي. نو زموږ نوجوانانو لږ ونې لکه they are ambitious او I will say چې هغې په ډایرکشن چې دی they should try to understand that because د هغې خپل فیوچر هم دی، د هغې فیملیز فیوچر هم دی، نو هغې له د قانون مطابق هر څه کولو ضرورت دی. دا نه ده they should have their own political ideology پکار ده چې they should have but they should understand the ideology او هغې منې چې بھئی if there is something right نو هغه کول پکار دی او چې یو شی غلط دی هغه نه دی کول پکار be it from any side. لکه که هغه اسټیبلشمنٹ طرف نه پازیټیو شی دی هغې تعریف کول پکار دی، دغسې که د پارټۍ طرف نه یو پازیټیو شی دی هغې تعریف کول پکار دی، او که څه شی
بل طرف نه غلط دی نو هغه باندې کرټیسزم جوړیږي او دغسې که پارټۍ طرف نه څه شی غلط دی نو هغه سره ودرېدل نه یې پکار. وی شوډ say that this is wrong. لکه رایټ ته رایټ ویل، رونګ ته رونګ ویل، دا ضرورت دی. نو لکه موږ کریټیکل تھنکینګ نه بیخي بهر یو او موږ دا سوچ کوو چې زما د ضد او هټ درمي او انا د هغې تسکین پکار دی، د دې سیز نه دی پکار. لکه موږ چې په کلي کې کوم سیاست کوو ډله جنبه، نو دا ډله جنبه فضول شی دی که نه. او دغه زموږ په نیشنل لیول باندې پالیټکس چې دی دا یو ډله جنبه جوړه شوې ده. وی آر ناٹ آفټر د رایټ اینڈ رانګ. We actually feel that wherever I am standing, I will defend this position. Now, this is not like a dialogue. Politics mean dialogue. Politics does not mean monologue. monologue چې وي هغه بیا پالیټکس نشو کنه. صحیح. تاسو چونکې د نېشنل هیریټیج ایډوایزر هم پاتې شوی کلچر باندې تاسو ډېر زیات سټډي دا به زیاتره تاسو انټریکشن ځوانانو سره کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د کلچر چې کوم ریپرزنټیشن دی هغه ډېر غلط طریقې سره روان دی. څه وجوهات دي؟ ګوره جی لکه په خیبر پښتونخوا کې په هیریټیج اینډ کلچر سیکټر کې تاسو ته پته ده چې ډېر تکړه سړی دی صمد صاحب، ډاکټر صمد، او he has been working for almost 20 years in this sector. اصل کې زمونږ په ملک کې هیریټیج اینډ کلچر انډرسټینډینګ خلکو ته نشته. ګوره موږ د مهرګړ تهذیب وارثان یو. مهرګړ نن 10,000 کاله زوړ تهذیب دی. مهرګړ نه چې تاسو وګورئ نو لکه په دې ریجن کې په ساؤتھ ایشیا کې for the first time human started living in a society and this was Mehergarh in Balochistan. Or for the first time in the history of world the area کې agriculture دلته وشو او herding وشو. لکه human started living in a society او herding یو کو او agriculture یو کو. بیا تاسو ته پته ده چې هغه ټیم کې دلته dentistry for the first time we have evidence of that. دغه سوسایټي چې کله ترقی وکړه نو دا انډس ویلی تهذیب جوړ شو او تاسو ته به دا لکه دا ویلو کې آر نه محسوس کیږي چې this was a civilization parallel to the Egypt and Mesopotamian civilization. تاسو وګورئ الته فراینو، فرعونو، نمرودو، هغې بادشاهانو او دا هغه ظالمانو. په دې خطه کې ظالم څوک نه و. دا ایګالیټیرین سوسایټي وه، یو ځای په ناستې فیصلې کولو والا سوسایټي. لکه تاسو انډس ویلی سیویلایزیشن کې وګورئ نو جیل نشته، الته د سزا څه سیستم نشته، الته د سزا څه اوزار ته رسو میلاو نشو، د جیل څه اوزار میلاو نشو. اټ مینز دیٹ دس واز ا پیسفل سوسایټي. دغه سوسایټي چې کله ترقی وکړه نو ګندهارا لیول ته راله او ګندهارا کې چې کله دا خلک رالل بودیزم پیغام دی خلکو ته رالو نو دی یونانیمسلی کنورټډ ټو بیکم بودیسټس. او آفټر سم ټایم وین اسلام کیم نو دې ټولو خلکو په میاشت 2 میاشتې یو ځای متفقه جرګه وکړه and then they unanimously decided to convert to Islam. نو تاسو وګورئ چې موږ through out peaceful خلک پاتې شوي یو. او کلچر چې دی هغې مطلب دا دی چې ستا ریلیجن، کلچر مطلب دا دی ستا کاروبار، کلچر مطلب دا دی چې ستا د بود باش طریقې، کلچر مطلب دا دی چې تاسو یو بل سره بزنس څنګه کوئ، تاسو ناسته پاسته څه ده، رسوم و رواج څه دی، تاسو اغوستنه څه ده. سو کلچر مینز لایف، کلچر مینز everything. Culture does not mean just your music and instruments of music. Culture does not just mean that how like various specific dresses like kalasha and this and that. Culture means whatever is happening here, that is our culture. نو دا خلک په دې نه پوهېږي، دی وایي که کلچر ډپارټمنټ مطلب دا دی چې صرف یو څو دا پروګرامونه دي او دغه دی. سو دا څومره هم زموږ پرابلم چې راغلی دي، دهشتګردي، انتها پسندي، غربت، یو شی بل شی، دا کلچرل ډیګریډیشن په وجه دی. زموږ معاشره کلچرلی ډیګریډ شوه او موږ دې لیول ته راورسېدو. لکه تاسو وګورئ چې 1971 نه مخکې پاکستان، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان when we were together 1971 نه مخکې پاکستان وګورئ، بیا 1971 نه 1979 پورې چې کوم پاکستان و
هغه وګورئ and then post 1979 پاکستان وګورئ نو تاسو ته به clearly ښکاره شي چې there was a phase when Arabization of Pakistani culture happened. صحیح ده کله چې پاکستان دولخت شو په دوه ټوکړو کې شو نو then we started connecting our ideology with the Arab states. صحیح ده نو هغې سره موږ ډېر د عرب چې کوم کلچرز سیزونه وو هغه ځان ته اټریکټ کول شروع کړل and a lot of things happened. دغسې سوویت انویژن of افغانستان دا زموږ په دې سوسایټي کې څومره هم کلاشنکوف کلچر ډرګز دا ټول سیزونه چې وو دا دلته رالل پوسټ 1979 ټیک شو نو دا ټول سیزونه څومره هم چې زموږ کلچر کې رالل دې سره موږ دهشتګرد هم شو انتها پسند هم شو زموږ په معاشره کې هره بده بیماری راله that happened after 1971 and 1979. موږ ټولو ته پکار ده چې we need to understand what our culture is and culture means everything. Culture means life. او دا یو انسټرومنټ دی چې څه په ذریعه زموږ دا ټول مسایل حل کېدی شي. لکه زموږ تاسو وګورئ سوات کې څومره داسې پروډکټس دي چې هغه زموږ لوکل خلکو ته روزګار ورکولو ذریعه جوړېدی شي. دغسې د کیلاش څومره داسې پروډکټس دي انډیجنس چې هغې موږ ایکسپورټ کمپیټیټیونس وکړو هغه انټرنیشنل مارکیټ ته تللی شي. دغسې بنو کې تاسو وګورئ زموږ حلوا چې کومه ده د بنو ریشه ورته وایي دیټ هیز اټس اون لیول. دغسې د ډي آی خان تاسو وګورئ لکي مروت صحبت وګورئ د ډي آی خان صحبت وګورئ د بنو چې کوم دی هغې صحبت وګورئ صحیح ده هغې ته هغې بل ټرم یوز کوي. دغسې زموږ مرج ډسټرکټ کې تاسو وګورئ نو د هر یو علاقې زموږ خپل یو کور کامپټنس دی خپل یو کور پروډکټ دی. موږ که صرف په هغې پروډکټس باندې زموږ کلچر ډپارټمنټس کار وکړي او هغې ایکسپورټ کمپیټیټیونس سیوا کړي لوکل خلکو له هغې سره کنیکټ کړي هغې جابز به هم هغه سره جوړ شي امپاورمنټ به هم وشي او دا ټول مسایل به ډیل شي. بټ وی آر ناٹ انډرسټینډینګ دس تھنګ لکه اوس د ورلډ بینک کنټري پارټنرشپ فریم ورک چې کوم را روان دی فرام 2026 to 2035 World Bank is going to invest almost $40 billion in 10 years. دا دمره غټه اپورچونټي ده چې د دې حساب نشته but we are not making preparations for that. لکه دو $20 billion چې دی کې دی هغه آیډا لون دی نو هغه به through economic affairs division کیږي but the $20 billion is investment and that investment is dependent upon the feasibilities which your private sector under the guidance of the government جوړي. So we need to understand this thing چې موږ هغه کم سیکټرز دي چې کم ته دا پیسې راولو او د هریشمان کم بگ پش تھیری چې کم اکنامک ډیولپمنٹ تھیری دا بگ پش تھیری هغه یوټیلایز کو او د سپیسیفک سیکټرز کې دا بگ پش ورکو نو زموږ دا ټول مسایل به سالو شي. صحیح دی وخت کې موږ ګورو د خیبر پښتونخوا پېښور کې خاص توګه باندې د فیک میریجز یو کنسپټ روان دی چې ځوانان نو فیک میریج یو بل سره کوي بیا د هغې بقایه هغه تقریبات کېږي پرون په ډي ډبلیو رپورټ هم جوړ کړی دی. تاسو ګڼئ چې دا یو ښه عمل دی؟ فیک میریجز لکه د دې څه مطلب شو زه خو په دې څیز باندې نه پوهېږم whether they start living together or they just showment وشي جس هغه د واده شان یو سلیبریشن وشي ځوانان پکې راشي پیسې ورکړی شي دغه وشي مطلب پوره هغه طریقه د واده وي خو واده نه وي. نو دا ګورئ چې authenticity is key to everything او دروغ چې دی هغه په هر حیثیت سره دروغ دی که هغه په فیک میریج طرز کې تاسو ګورئ فیک نیوز شو لکه چې فیک هر څه دي فیک بیهیویر شو فیک سمایل شو فیک انټریکشن شو فیک پرسنالټي شو نو دغسې دا ټول څیزونه نقصان دی فیک میریج هیڅ لکه there is nothing positive that I can see or envision is an effect of this thing. دا خو به نقصان ورکوي سوسایټي سوشل فیبریک هر څه ډسټرب کوي ځکه چې یو کس او یو جینۍ هغې چې فیک میریج وکړو and the people saw that نو هغې په سوسایټي باندې امپیکټ امپلیکیشنز هغه هلک چې کم ځای دی هغه جینۍ چې د کم ځای ده هلته د هغې اکسیپټیبلټي د هغې فیوچر میریجز باندې د هغې امپلیکیشنز لکه فیوچر میریج پروپوزلز چې کله د هغې انډرسټینډینګ لیول هغه لیول ته راورسي and then they start feeling that what I have been doing in the past نو بیا به لکه هغې سره اب هغه خبره ده چې सब बहुसुशी जब चिड़िया चुग गई खेत का नू लगा वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग
چې we should start working on this thing چې بھئی fake anything that is fake that is not good. صحیح. اخر کې کوېشن کوم چې ځوانان به څنګه ایجوکیټ کیږي، ځوانان به څنګه په دې ایشوز باندې پوهیږي په خاص توګه د خیبر پښتونخوا؟ ګورئ جی د هر سیز پرایم objective چې دی هغه زمون خپل بهتري ده. یو ځوان د ځان ته وګوري او د هغې هر قدم د ځان ته خپل فیملی ته وګوري چې هغه قدم هغه ته او د هغه فیملی ته فاینانشل بینیفټ ورکوي، سوشل بینیفټ ورکوي، اکنامک بینیفټ ورکوي، کلچرل بینیفټ ورکوي. که داسې څه قدم وي چې هغه هغې ته، هغې ذات ته، هغې فیملی ته، هغې خاندان ته بینیفټ ورکوي نو هغه ښه کار دی. او چې داسې اقدام دی چې هغه هغې ته بینیفټ نه ورکوي نو هغه ښه کار نه دی. نو دې ته دې ګوري، خپل ذات ته دې ګوري او ځان سره دې سینسیر شي. سینسیرټي with yourself is sincerity with the nation. ځان سره چې موږ سنسیر شو او موږ ځان لپاره کار وکړو نو ریاست به ترقي وکړي. ځکه خو اقبال ویلی و چې افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. نو دا فرد چې ترقي کوي نو ریاست به ترقي کوي. ډېر زیاته مهرباني ستاسو د قیمتي وخت لپاره. قدرمنو خو کتونکو دا زموږ نننی پوډکاسټ چې کوم کې موږ په مختلف ایشوز باندې خبرې وکړې، په خیبر پښتونخوا باندې خبرې وکړې. ستاسو په خدمت کې بل پوډکاسټ کې ځلې بیا حاضرېږو. اجازت راکړئ. الله حافظ.